دا ماشومان دا حافظان دا قاریان ما ورته دوی ته د حقارت په نظر باندې ګورو لیکن زمونږ او ستاسو محبوب پیغمبر سوی وایي دا ماشومان په تاسو کې بهتر دي دا نوجوانان په تاسو کې بهتر دي دا حافظان په تاسو کې بهتر دي دا قاریان په تاسو کې بهتر دي ولې بهتر دي وایي دوی په خپله هم قرآن وایي او دلته هم قرآن وی نازل شوی کتابونه هم څلور دي اورېدلې مې نومونه هم څلور دي نازل شوي کتابونه هم څلور دي او چې رخصت د دې دنیا شي هره ګوره ستا سفر به په څلورو بازوګانو وي او چې په قبر کې دې کښېني بیا نظر شه نو چې د یو جوهر ته مخه بل ته شا شي ستا د قبر دیوالونه ستا د قبر دیوالونه او د نبي هغه یاران دي کم دي ابو بکر عمر فاروق عثمان غنی علیون وی اوریدلی می نومونه هم څلور دي نازل شوي کتابونه اور چې رخصت د دې دنیا شي هله ګوره ستا سفر به په څلورو بازوګان وي اور چې د قبر کې دې کښېني بیا نظر شه ستا د قبر دیوالونه څلور دي اور زه بنده فقیر وایم ای ملګرو د څلورو ملګرتیا کړئ ولې د نبي هغه یاران دي هم څلور دي اور سلسلې د طریقت دي هما اور ستا مسلک دې د څلورو امامانو ستا مسلک دې یاد کړئ دا سبق به نه اورم زموږ مسلک د څو امامانو دی وایي ستا مسلک دې د څلورو امامانو نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت زموږ امام نوم څه دی ودکیږي امام روزانه اوسګار نه یم ودکیږي مسؤل امامان زمونږ د امام نوم څه دی تاسو دلته شرمېږئ بیا چې د نمبر تپوس وکړي ستا زموږ څو امامان دي څوک وایي 3 دي څوک وایي 4 دي وایي کم دي هغه یو ته وایي حاجي صاحب کم دي وایي یو طالب جمیل دی یو مفتي منیب الرحمن دا زموږ حل ته چې دلته شرمېږې ته چې د مولوي صاحب نه د امام صاحب نه تپوس نه کوې تا ته به د خپل د امامانو د مسلک څه پته زما په عزت کې به کمې راشي که ما چېرته د مولوي صاحب نه د امام صاحب نه د قاري صاحب نه تپوس وکړو چې دا مسله څنګه ده یا دا خبره څنګه ده دا معلومات څنګه دي زما به اودس دروند دی هغه به سپک شي زه به په دې باندې وشرم او د دنیا غیرتمند مسلمانانو په دین کې شرم نه نشته زمونږ مسلک د امام نوم څه دی امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت وایي سلسلې د طریقت کې هما اور ستا د دنیا د موسمونه هما کوم دي جمع بوړی پسرلی پشکال گرمی سردی موسم خزاں اور موسم بہار اردو کې ته موسم خزاں وي او راځي په پښتو کې ته څه وایي کله چې ونه د پاڼې ریږي هغه موسم زموږ په پښتو کې څه وایي پښتونه ریږي بهار
موسم خزاں اور چې کله ونو کې ګلونه ولګي یو ته څه وایي موسم بهار اور په پښتو کې پسرلی په پښتو کې پسرلی موسمونه څو دي موسمونه څو دي د نبي یاران څو دي د قبر دیوالونه څو دي آسماني کتابونه څو دي په اودس کې فرضونه څو دي وي زه بنده فقیر درته دا وایم ای ملګرو د څلورو ملګرتیا کړئ د نبي هغه یاران دي هما اور چې په کوم ځای کې دي وسې خو نظر کا د څلورو ملګرتیا درته ځکه وایم جنازې کې تکبیرونه جنازې کې تکبیرونه په اودس کې دي فرضونه او زموږ ستاسو د محبوب پیغمبر لونه اوس به زه یو سوال کوم د قاریانو د مولیانو د حافظانو نه علاوه ماله به تاسو نور جواب راکوئ قید مې ولګولو د قاریانو د مولیانو د حافظانو نه علاوه ماله به جواب راکوئ د نبي علیه الصلاة والسلام ودونه څو هر سرگل شاگل هر سرگل شاگل د نبی علیه الصلاة والسلام ودونه یولس څو یاد بیتا څو ودونه څو لونه ویسه بنده فقیر درته دا وایم ای ملګرو د څلورو ملګرتیا کړئ د نبي هغه یاران دي هم څلور دي اور چې په کوم ځای کې ته وسې خو نظر کا جنازې کې تکبیرونه په اودس کې دي فرضونه هم څلور دي په اخر کې یو جمله درته وایم اخري جمله ده خو څوک به په زوره سبحان الله وایي نو بیا به ټول بول اوس غوږ سئ زما طرف ته متوجه شئ دا ماشومان غلي کړئ وی ناز اورېدلي وي نومونه هم نازل شوي کتابونه هم چې رخصت د دې دنیا شي هله ګوره ستا سفر به په څلورو بازوګان وي چې په قبر کې دې کېږي بیا نظر شه ستا د قبر دیوالونه هم اور د نبي هغه یاران دي هم د دنیا موسمونه دي هم د دنیا صفتونه دي هم مشرق مغرب شمال اور جنوب څو دي څلور زمان د مسلک امامان څو په اودس کې فرضونه څو په جنازې کې تکبیرونه څو اور د زما خبرې ته غوږ شه وایي په شریعت کې دي ودونه هم څلور دي مسنا وثلاثه ورباع قرآن میں مسنا دوکا وثلاثه دریوکا ورباع چاروکا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة آخر کی ویسے اللہ ویو خیر کی سوئی الګ یاري غیر مدرسې چې کور ته ځي بیا خو خیر نه ما په خپل ځوګل اوس درېم کوم او اکثر خلک مانه تاسو کوي دا ولې ما چې الله په قرآن کې وایي چې مسنا فعل د دوه ذکر راغلی مسنا دوکا وثلاثه تیروکا ورباع چاروکا وایي نشي کولای کمزور د کور ولا یریږي عمران خان حکومت د منګي زیاته ده میان راوي نشي کولای په بس کې فرق کوي نو بیا الله سوکا یوکا اور من سبا دورا کی داگا یوکا خو سمو یوکا سموکا اور سم حق الادا کا سم حقوق الادا کا اور بسرڈی سویش اور صحیح طریقے وسا ټول سړي ځانونه کوي څوک به نشي سماج ځانو سما مې خوند دا خبر اوري سما د خبرې مقصد دا دی
چې ما ته ډېر خلک دا معاملات راوړي. نن سبا تاسو ته پته ده دلته مې ډېر خلک پېژني الحمدلله. ډېر خوشحاله شوم چې زما د والد صاحب محترم مرحوم رحمت الله علیه الله دې د هغو په قبر باندې کروڑو رحمتونه نازل کړي. د هغه ډېر ښه موافقین